السلام علیکم. ډاکټر مهران خبرې کوم، میډیکل سپیشلیست ډاکټر یم. نن تاسو ته د وزن د کمولو یو څو ډایټ پلان مختصر غونډه کې وایم په کوم باندې تاسو عمل کوئ سره وزن کمولی شئ. مختلف طریقې دي. څه ټایم کې چې کوم دی یو ډایټ پلان مشهور شو کیټو ډایټ پلان بیا ورته وایي. دا په تفصیل کې خو نه ځو، هغې کې به داسې وه چې لکه کم کس په چې دا ډایټ کول هغه به زیات تر دا فیټس خوراک ډېر کړو، کاربز یې بالکل کم کړو. نو هغې سره به چې کوم دی هغه یو خاص سټیج ته چې کوم ته مونږ کیټوسس وایو هغې ته به تلو، دی په ذریعې به وزن کمو. د هغې خپل سایډ افیکټس ډېر زیات وو. بل هغه برقرار ساتلو والی نو د هغې نه بعد بیا نور هم ډایټ پلانز راغلل. یو پکې چې کوم دی انټرمیډیټ فاسټینګ ورته وایي، وقفې وقفې سره روژه نیول. مثلا د ورځ په څه حصه کې لکه مثلا 16 غنټې یا 14 غنټې خوراک نه کول، او ورپسې چې کوم دی 8 غنټې یا 10 غنټو کې به خپل 2 یا 3 میلز راغشتل. نو هغه هم داسې وه چې سسټینیبل نه و، مطلب برقرار ساتل یې ډېر ګران و. نن سبا چې کوم ډایټ پلان فالو کېږي او یو داسې دی چې هغه سسټینیبل دی، خاص کر زموږ په معاشره کې پاکستان یا داسې قسم ځایونو کې چې کوم ځای کې خلک یو ډفرنټ ډایټ لکه ډایټ سټایل نشي فالو کولی، او بل دا یو انساني هغه هم دی، فطرت هم دی چې یو شان خوراک خپل عام روټین او د معاشرې روایت او کلچر نه هټ کې خوراک بنده ډېر وخته پورې نشي کولی. نو دې ډایټ پلان ته پورشن کنټرول ډایټ پلان وایي. په دې کې چې کوم دی نو به چې کوم خوراک تاسو کوئ روټین روزمره، اصلا زمونږ د پښتنو څه خوراک دي، دغه چای، روټۍ، پراټا او وریجې، ترکاري، سبزي، غوښه وغیره، فروټ او پی، داسې قسم څیزونه. نو هم په دې کې خپل ډایټ ځان له جوړولو، دې ته پورشن کنټرول ډایټ وایي. نو دا ټول نه هم دی، بل دا چې دا مینټین کول والا دا خلک ډېر وخته پورې کولی شي. نو راتلونکي ویډیوز کې په دې باندې یو ډیټیل ډسکشن کوم تاسو سره، او داسې یو پلان به تاسو ته درکوم چې هغې باندې به تاسو ځان ته په خپله خپل کور کې ډایټ پلان جوړولی شئ. السلام علیکم.